د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله یو عجیب واقعه. یوه ورځ د ماپښین د لمانځه څخه بعد امام صاحب کور ته تشریف راوړي. په کور کې د آرام دپاره یو بالاخانه جوړه کړې وله. د ماپښین د لمانځه څخه بعد به صرف د آرام کاوي، شپه او ورځ به د آرام نو. دی بالاخانې ته رالی د آرام دپاره، دروازه وټکېدله. د دې سړي به څه حالت وي چې ټوله شپه او ورځ ستړی وي، او بیا د ټیم ټیبل معلوم وي چې دا ټیم به د مسایلو د جواب دپاره وي، دا ټیم به د آرام دپاره وي. خو د هغه باوجود امام صاحب رالی دروازه خلاصه کړه. دروازې مخته یو سړی ولاړ دی. امام صاحب پوښتنه ځینې کوي چې ته څنګه رالی؟ هغه سړی ورته فرمایي چې زه د مسلې دپاره رالم. امام صاحب ورته فرمایي چې کومه مسله ده؟ هغه سړی ورته وایي چې زما مسله خو په یاد وله چې کله ما دروازه در وټکوله هغه زما یېره سوله. په داسې حالت کې به د هغې کس څه حالت وي چې یار ستړی وي، شپه ورځ رونه کړې وي، بیا داسې بې ټیمه کس ورله راسي، دروازه وټکوي په زوره او بیا ورله راوځي، بیا هم غصه او خشم نه ورته کوي، په ښه طریقه سره جواب ورکوي چې چله چې هر کله تا ته مسله یاد راسي برته بیا راسه. چې کله امام صاحب دروازه وتړله، خپلې بسترې ته واپس رالی، چې څنګه سر ولګاوي بیا هغه رقم په زوره دروازه وټکېدله. امام صاحب ورته رالی چې کله دروازه ور خلاصه کړله هغه سړی ولاړ دی. بیا امام صاحب خپل نفس میټاو کړي او ورته فرمایي چې په یاد راله. هغه سړی ورته فرمایي چې کله ته په زنو کې راشوه کېدلې زما په یاد وله، چې کله د زنو سره راشوه شوه زما څه یېره سوله. بیا امام صاحب صبر وکړي، ورته فرمایي په ښه طریقه سره خشم او غصه نه ورته کوي چې ورسه چې هر کله بیا تا ته په یاد راسي بیا زما څه هغه مسله وپوښته. امام صاحب دروازه تړي، برته رالی چې څنګه پرېواتئ بیا هغه طرح دروازه وټکېدله. چې کله امام صاحب رالی دروازه خلاصه که هغه سړی ولاړ دی. بیا امام صاحب پر خپل نفس باندې پښه ایږدي، خپل نفس مټاویي، خشم او غصه شي په ښه طریقه سره پوښتنه ځینې کوي چې اوس مسله در معلومه سوله؟ هغه کس ورته فرمایي چې و مسله دا ده چې د انسان نجاست دا خوږ دی او که تریخ. څومره خرابه مسله پوښتنه ځین وکړله، بې ټیمې ځین وکړله، 3 واره ورله رالی، لیکن د امام صاحب په طبیعت کې فرق نه رالی. امام صاحب ورته فرمایي چې مسله جواب دا دی که چیرې د انسان نجاست وچلو هغه ترخه دی او که ناودو هغه خواږه دی. بیا هغه سړی څومره بېهوده او خراب جواب ورکوي چې لا عیاذ بالله آیا تا د دې څکه کړې ده ستا ته در معلوم دی دا خواږه دی او که ترخه؟ بیا امام صاحب خپل نفس میټاویي، خشم او غصه نه کوي، په ښه طریقه ورته فرمایي چې نه د هر شي علم ضروري نه دی چې څوک یې خوند وګوري، بلکې بعض شیان علم په حقل سره معلومیږي. بیا هغه فرمایي چې تا ته څنګه معلوم دی چې دا خواږه دی او که ترخه؟ امام صاحب ته فرمایي که چیرې تازه نجاست وي پر هغه باندې مچ کښېني او مچ دی هغه پر خواږه شي کښېني، پر ترخه شي نه کښېني. په دې وجه معلوم سوله چې تازه نجاست دا خواږه دی، او که وچلو پر هغه باندې مچ نه کښېني د دې څخه معلومه سوله چې هغه ترخه دی خواږه نه دی. امام صاحب په څومره ښایسته طریقه سره جوابونه ورکړله، خشم دغه نه وکړي، برته کور ته رالی. بیا هغه سړی ته فرمایي چې باس نن تازه وګټم. امام صاحب ته فرمایي چې څنګه مې وګټلې؟ هغه ورته فرمایي
چې ما او زما د دوست په مابینځ کې مقابله وه. هغه ویلی سي حضرت سفیان ثوري رحمه الله ډېر غټ عالم و، د ده په ده کې بربردباري او غصه نه کوونکی سړی او بزرګ دی. ما ورته وویل نه امام صاحب داسې دی. نو زما او د ده په مابینځ کې مقابله شروع وله. نن ما هغه مقابله وګټله. نو پر هغه زه باندې لاس مچ کې ولاړی. دا د امام صاحب حالاتو. الله جل جلاله د مشتیتی توفیق راکړي چې ښه شم نه وکړو، د خپلې ژبې حفاظت وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله.